حدیث کی راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله با آدم علیه السلام ته وی چې یا آدم اے آدم دا به تر قیامت په ورځ وی نو آدم علیه السلام به الله ته وی چې لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک یا الله زه حاضر یم تاسو وایي اخرج بعث النار هغه کسان راوباسي جهنم ته بشي آدم علیه السلام ته الله وی هغه کسان د خلکو نه جدا که چې کوم به جهنم ته ځي په دې قرآن کې آیت دی تاسو به ویلی او ترجمه به یې هم معلوموي خو د دې سره به ودرېږي مؤمن هغه د آیت دی وامتازوا اليوم أيها المجرمون الله وایي چې اے مجرمانو تاسو جدا شئ خلق به دوه دغه کې تقسیم شي تاسو دا سوچ کړئ چې توبه کوو کې دې دې چې تاسو سوچ کړئ دی کله چې الله وایي کې وامتازوا اليوم أيها المجرمون اے مجرمانو تاسو جدا شئ د جنتیانو نه پرې چې جنتیان جدا ولاړي تاسو دا سوچ کړئ چې توبه کوو کې مجرمانو کې وي که جنتیانو کې وي نو الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام ته اخرج بعث النار نور ولا رو بس وآدم عليه السلام بوتيجي وما بعث النار يا لا سوق ما دي ثبت سوق دي سمره دي او دي خبري تغوت كده او کو بدی دي مزړه ویخ نشو نو بیا به تاسو موږ لاسنیو او تاسو به شریک شو په غم کې چې زړه دې مرشه وکړي چې آدم علیه السلام وایي چې الله سوق دي نو الله به ورته وایي چې آدم د هرو زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته بوځه او یو جنت ته بوځه د هرو زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته رسول الله سوي فذاك حين يشيب الصغير چې کله دا اعلان وشي ماشوم به بوډا شي اقدم به یې وخت تکشف شي چې الله دا کوم سخت ده او الله په قران کې ویلي يوم يجعل الولدان شيبا هغه ورځ باندې ما شومان بوډاګان شي هغه دوه مطلب دي یو خو دې سخت دلته سو بوډاګان شي اخر چې وي چې ګوره زوال مخ د وختره لسه سپین کړی غمونو سپین کړی سخت سپین کړی دې سخت سره وختنه سپینې مجمع د دې دلته چې د ورځ دومره وګدنه چې کله دا کسره پاسېدو د قبر نه ماشومو او چې دا ورځ ختمېدو نو څه دې جوړ شي بوډا شي 50,000 کاله به خپل رب ته ولاړ نه به خوراکي نه به څښاکي او دا نور به د یو میل په فاصله کې رسول صلی الله علیه وسلم وویل د یو میل په فاصله کې او خلک به په خلو کې ډوبي د اعمالو مطابق څوک د ګیټو پورې څوک د زنګنانو پورې څوک د نامه پورې څوک د سینې پورې څوک د خولې پورې او بعض مبارک رسول صلی الله علیه وسلم منهم من يلجمه العرق الجامه او بعض په دې خلو کې بالکل ډوب پراته او مؤمنان او چې خلک په کوم ځای کې عرش په سوري کې ولاړي الله اکبر رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خلک 50,000 کاله ولاړي نو تنګ بشي دوی به مشوره وکړي چې د الله کوي غوړي چې حساب شروع کړي ولې الله سره څو خبرې کولای شي يوم يقوم الروح والملائكة صفا الله يبقى غرز باندې جبريل عليه السلام والملائكة بصفونه کې ولاړي راکوشي لا يتكلمون خبرې باندې شي کولای چې جبريل عليه السلام خبرې نشي کولای ته وګي الله سره دیو مشورو کې چې الله ته ویل غواړي چې حساب شروع کړي بس بعض روایتونه کې راځي وي دا بعض به کې وایي چې جهنم ته ځي جهنم ته لاړ شو خو دې سختي نه بچو جهنم سخت به کوم حکایت رسول سره کله ودرېدا څه معمولی خبر دوی چې سید آدم علیه السلام په وجود د انسانانو پلار د الله په خپل لاسونو پیدا کړي آدم علیه السلام په سبا شي چې یا آدم ته د انسانانو پلار الله په خپل لاسونو پیدا کړي ملائکه ته سجده لګولې ده اما ترى الى ما نحن فيه دي سخت تنقل يا منشي بكيو هغه ته سوق وي الله ته چې حساب شروع کی هغه وایي چې نفسي نفسي آدم علیه السلام وایي دغه خو خپل ځان سره کوم زما رب خو نن دومره غوسه دی چې مخکې نه چې دومره غوسه شوی دی او نه به دومره غوسه شي نن الله دې قال
نو موږ ته طریقه وښایه ویل شي په نوح علیه السلام پسې د اولنی پیغمبر الله رالیږلی دوی په نوح علیه السلام پسې ورشي هته دغه خبره وکړي ته یې سختې ته وګوره هغه ورته نفسي نفسي زه د خپل ځان سوچ وړی یم غم وړی یم زما رب نن ډېر غوسه دا سره خبرې نشم کولی نو یوسف تاسو لاړ شئ په دغه پسې په ابراهیم علیه السلام پسې واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله ملګری دی ګوره خاص ده پسې ورشي هغه پسې به راشي چې ته ګوره د الله ملګری ته دې سختې ته وګوره هغه وایي نفسي نفسي د الله هغه ملګری به دا وایي هغه سړی به دا خبره کوي چې بار بار په قرآن کې الله ویلي دی ابراهیم علیه السلام ګوره ډېر کلک مسلمان وګورئ الله وایي ښه و ډېر کلک موحد او زما سره ډېر ښه تعلق و دغه سړی به هم دا خبره کوي نو ته موږ ته څه طریقه وښیو موسی علیه السلام پسې لاړ شي وکلم الله موسی تکلیما موسی پسې لاړ شي موسی علیه السلام به د الله سره خبرې کولې نو دوی سره په دنیا کې خبرې کړي نه کېدی شي چې اوس هم هغه شان خبرې ورسره وکړي موسی علیه السلام پسې به ورشي ورته سره الله خبرې کړي ته الله ته ووایه وایي نن زما ورځ ډېر خفه دی کار دی زه نن د هغه سره خبرې نشم کولی کوم سړي چې په کویتور باندې د رب العالمین سره خبرې کړي او په مخه به تو خبروله هغه هم خبرې نشي کولی په هغه ورځ ښه نو څه طریقه عیسی علیه السلام پسې لاړ شي عیسی علیه السلام هغه بغیر پلار نه چې پیدا دی په هغه پسې لاړ شي دا ډېر اوچت انسان دی او پسې ورشي هلته به وایي چې ګوره ته دې سختې ته وګوره زه خبرې نشم کولی الله قهر دی نو یې موږ ته څه طریقه وښایه که نه وایي طریقه دا ده چې محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم الله اکبر زمونږ امام زمونږ قائد زمونږ مشر زمونږ د سترګو یخوالی زمونږ سردار زمونږ د زړه سر زمونږ وینه چې به قربان ده زمونږ مال به قربان دی زمونږ بچي به قربان دی وایي په هغه پسې ورشي هغه له الله تېر شوي راتلونکي خطاګانې ټولې بخوي غوره انسان دی وایي دی رسول صلی الله علیه وسلم ما پسې به خلک راشي او ما ته به وایي چې ته دې سختې ته وګوره نو څه وایي ته الله ته ووایه وایي زه به ورته چې انا لها زه به ووایم زه به الله ته ووایم وایي زه به په سجده باندې پرېوځم په یوه اوږده سجده باندې ډېره اوږده سجده به وي د حد نه زیاته اوږده سجده او د الله صفتونه او حمدونه او ثناګانې به ویم چې الله ماله اجازت راکړي ګوره هم بغیر اجازته خبرې نشي کولی ګورئ رسول صلی الله علیه وسلم اگر که اوچت انسان دی بغیر اجازته خبرې نشي کولی وایي زه به په دې سجده پروت یم او الله به وایي چې یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم ارفع راسك سر اوچت کا سل تعطى سوغا تصور من بدر درك كشفاعت كانوا من بقبولك السجل رسول الله بطي الله دخلك ويتي حساب كتاب شروك الله بطي خا حساب كتاب واري او يلا دو حساب كتاب واري نبيا وورا وجاء ربك والملك صفا صفا فأغرز بني رب العالمين بخبلا نزل حساب كتاب الله خلق بدقش أولاد رب العالمين بلاش ملائك بوصر راشي وصفونه كي بولا وجاء ربك بعرش بني كم رب دي بأغرز تاسر حساب كتاب كي يقولي زي القرآن تلاوت چې کله کوم دې آیت سره ډېر ودرېږم او زه چې تاسو هم دې آیت به تاسو ډېر ودرولي کوم آیت سنفرغ لكم أيها الثقلان الله وی اے انسانانو اے پیریانو زه به تاسو ته فارغه شم لږ صبر وکړئ زه به تاسو سره کتاب وکړم دا آیت انسان ډېر وویری رب العالمین به راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پر انسانانو باندې چې په دغه ورځ کومه سختي د هغې تپوس مو کوو چې رب العالمین راشي او یو یو سړي ته به اواز کېږي د هغه په نوم باندې د هغه د پلار په نوم باندې چې راځه الله دې غواړي فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی رادي شي الله وایي چې رادي شي نمبر راغلی الله اکبر سلو پکې راځي ګورئ پلانې د پلاني زوی رب العالمین وایي چې رادي شي زه دې یو څو تپوسونه کوم د چې زما د دین نه ځان لرې کړی و د چې د دین نه منو دینداري په ځان کې نه راوسته الله ته رجوع نه کوله رایې ولوي روایتونو کې راځي
چې په دغه ورځ به د زناور هم ولاړي که نه وإذا الوحوش حشرت زناور به ولاړي د زناور به د انسانانو نشته وي د زناور به سرونه دي چې چتۍ لګوي چې د انسانانو سره وګوره نن څه کي زناور سرونه به اوچتۍ لګوي چې نن خو به د انسانانو باندې غټه سخته ده کله چې دې سړي ته اواز وشي او هر سړی به بره ګوري او به چې دغه زما نمبر دی او دغه زما نمبر دی رب العالمین ته به مخامخ شي چې کله رب العالمین ته مخامخ شي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت په ورځ به هر سړی د خپل رب سره خبرې کوي او رب ورسره خبرې کوي او لیس بینه وبین ربه ترجمان په منځ کې به ترجمان هم نه ګورئ ډایرکټ به ته د خپل رب سره خبرې کوي تپوس به نه کوي ولې دې داسې کړي دي ولې دې نه دي کړي مونږ ته خو دا پته ده که نه چې مرګ شتي منئ که نه منئ مرګ شتي که نه د مرګ نه بعد قبر شتي شتي بیا راپاڅېدل شتي که نه شتي شتي بیا سوال شتي که نه شتي شتي چې سوال شتي نو جواب یې تا سره شتي دا سوچ خبره ده دا ټول هر څه خو مونږ منو د سواله پورې خو راغلو سوال شتي نو چې شتي تا سره جواب شتي جواب ما سره نشتی چې نشتی بیا هم دغه شان ناسي الله به ورته په دې خوله باندې مهر ولګوي او د دې بدن ته به الله څه وایي خبرې کوه ځکه الله وایي په سورة یاسین کې اليوم نختم على افواههم نن به موږ مهر ولګو د دوی په خولو باندې وتكلمنا أيديهم او دا لسونه به خپله خبرې کوي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون او د خپل خبرې کوي ته خبرې نه کوي مه کوه په دې سترګو باندې ته په دې موبایل کې څه غلط ګورې دا سترګې په خپل رب العالمین ته وایي دا ژبه به لګېږي په لاسونه به خبرې کوي د خپل به خبرې کوي رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا انسان به اریان شي او د خپلو اندامونو ته به وایي چې تباه شئ ستاسو لپاره خو ما الله ته وایي چې ما نه دي کړي تاسو د جهنم نه بچي او تاسو به ومنې ګوی ورکړه هغه به ورته وایي چې انطقنا الله موږ ته خو الله ویلي چې جواب خبرې وکړو الله چې څه ته ووایي نو بیا خو موږ د هغه حکم نافرماني نشو کولی ښه کله به ولګي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة تله به لګي په دې تله کې بد اعمال ونیک اعمال دا به تللی کېږي چې کومه زورورو شواقه طرف ته به ځي ګوره د رب العالمین ډېر رحم ته وګوره ته ډېر رحیم بادشاه دی که داسې ویلی وي چې چا هم ګناه کړي جهنم ته به ځي داسې نه دي ویلي وایي که نیکیانې دې زورورې شوې اګر که بدیانې شتي دی به جنت ته ځي د دغه پرېږده زما د رب دې رحم ته ګوره که نه وایي چې نیکیانې او بدیانې یو ځای شي بیا هم جهنم ته نه ځي داسې مهربانه بادشاه دی داسې مهربانه بادشاه دی ختلې به ولګي د هغې نه بعد به پل صراط ولګي الله اکبر سخته مرحله هغه پل د ویښته نه زیات نری او د تورې نه زیات تیره په دې باندې به هر سړی تېرېږي هر انسان به دې تېرېږي او لاندې دې څه دي لاندې جهنم دی په دې باندې د اعمالو مطابق خلک تېرېږي د اعمالو مطابق څوک د سیلۍ په شان څوک د اسمان د برېښنا په شان څوک د سترګې رب په اندازه کې څوک لکه په اس چې سوري څوک لکه په اوښ چې سوري څوک لکه پیاده چې رواني څوک لکه په خپاړو چې رواني او څوک به پکې کله ولېږي او بیا به راپاسي بیا به ولېږي بیا به راپاسي خو جنت ته به ورسي او څوک به پکې ولېږي اوبه ولېږي اوبه ولېږي بلکل ختم به شي او رسول صلی الله علیه وسلم به د پل صراط په هغه غاړه ولاړ وي دا دعا به کوي اللهم سلم سلم یا الله سلامتیا سلامتیا غټه ورځ ده خلک به په دې رواني ولېږي به لاندې دنیا خلک ته به پکې ګوره څنګه او دا راته ووایم ګورئ د جنت بله لار نشته په دغه جهنم له پاسه به تېرېږي په جهنم له پاسه تېرېده زور نه غواړي په جهنم له پاسه تېرېده مال نه غواړي ګورئ په جهنم له پاسه تېرېده عمل غواړي ایمان غواړي تقوا غواړي الله سبحانه وتعالی دې په دغه ورځ د سختې موږ ته اسانه کړي او الله سبحانه وتعالی دې په دغه ورځ زموږ حشر زموږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړي او الله دې په آخرت کې زموږ
زه چې جنت وګرځي او په جنت کې دی الله مونږه څنګه چې په دې مبارک جمعه کې یو ځای کړو دغه شان دی الله مونږ خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې